السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما سره مینه محبت ساتونکو، نن به موږ په دې موقع باندې ویډیو جوړو چې ماشومانو ته به درس تدریس څنګه کوو که نه جي. نو ټول نه مخکې اول دا تاسو ته درخواست دی عرض کوم او ستاسو په خدمت کې دا گزارش دی چې تاسو ښه په مینه محبت باندې دا ویډیو وګورئ. اگر که زیاتې خو اهم پوینټونه پکې دي، دا نه چې په ټوله ویډیو باندې عمل وکړئ، نه ګوله په دې کې به خامخا داسې پوینټونه وي چې به ستا خوښ شي او خاص کر مدرسین متوجه شي او هغه والدین هم متوجه شي چې هغه خپل بچي مدرسو له ورکړي دي او د هغو تپوس کېږي که نه کېږي، د هغو ډرنج کېږي او که نه کېږي، کور ته راشي اخلاقیات څنګه دي. راځه جي نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دغه پیغامات شریک کوم او ټول نه مخکې به دا مخکې ملګرو ته بالکل په مینه محبت باندې به شیر کوئ چې کله ټول نه مخکې د مونږ ستاسو خواته یو ماشوم راشي، هغه ماشوم نوي تللی مدرسې ته او ابتدایي د ما ته ولدي ما ته باندې اعتماد کې په ما ته باندې هغې مور او پلار اعتماد کې، نو مدرس واوره، ایک کلاس چلونکي واوره، په مینه محبت یې واوره او په دې باندې عمل وکړو. دا کار شروع کړه. ډېر ملګرو زموږ د ویډیوګانو نه پیدې واخیستې، الحمدلله ډېر خوشحاله وي. ټول نه مخکې چې د موږ تاسو خواته یو ماشوم راځي، ټول نه مخکې نو هغې له اول دا پکار چې د پلار سره یو ځای راشي، پلار ورسره یو ځای راشي. والدین دا درخواست چې کله ما ورته مدرسې ته ماشوم لیږو نو غټه بیماري دا ده چې وایي موږ ماشوم سره پخپله نه ځو، خارجي سره پخپله نه ملامخ کېږو. د والدین زما دا د پیغام دی، درخواست دی چې تاسو کم از کم خپل ماشومان داخلوئ کله که نه، نو داسې عام ګاونډي ماشوم ته مه لېږئ. یو چې بد لاړ شه ورته ووایه چې زه خپل پلار را لېږلی یم، خپل مور را لېږلی یم، دا غلطه خبره ده. ټیک ده، په دې باندې به یو دا خبره اثر وکړي چې دلته کې به خارجي به تا چا خبره مهنت پته نه کوي. ولې چې هلته کې هغې ته پلار نه دی راغلی، د پلار د وجې ده ملامخ والدین نه دي راغلي شوی نه دی، د هغې طرف ارمې نه دی ډکلی. نو ټول نه مخکې کله مونږ تاسو خواته ماشوم راځي، دغه به اولنی زمونږ تاسو خواته دا یوه خبره چې د دې سره به ما ورته کوښښ دا کوو چې ما ورته ورسره مور او پلار ته یا والدین ته تره ته څه خامخا څوک به ځان ته راولي، دا داخلي رول ده اولنی چې کوم ځای کې تاسو درس تدریس کوئ تاسو هم مسله به نه اورېږي. بله دویم خبر دا ده چې کله مونږ تاسو ماشوم راغی او دی بالکل سره دی زده کړي، ټیک ده، هېڅ بالکل سره دی زده کړي، نو دا به اول یو هفته دوه هفته درې هفتې یوه میاشته پورې اخري ټارګېټ یوه میاشته پورې دی. دې ماشوم ته به هېڅ هم نه وی. اگر دا ماشوم چې ورکوټی اله چې غټ ماشوم هغې لپاره بیل ټپ بای ټپ ده ویډیو به جوړوم او زه کوښښ کوم چې ویډیو به غټه نه وي، ویډیو به مختصر هم تاسو خواته راغی ورکوټه ماشوم دی او دا دې ماشوم له هېڅ هم نه ورځي، یا د بلې مدرسې نه راغی هغه بله خبره ده، خو چې کله نوی ماشوم داخلېږي هېڅ هم نه ویلي. پنځم کال دی، شپږم کال دی، اووم کال دی، شپږ کاله پورې به دې ماشوم ته په مثال کې یو ماشوم د هغې شپږ کاله عمر دی راغلی ستا خواته، که دا قاعده وایي په مثال کې د نوی ماشوم راشي ستا خواته راشي سبق ورته وایي په کوم انداز به ورته وایي. یو چې دا کله نوی ماشوم راشي دا به بالکل ګبراوهي نه، بالکل به نه ګبراوه چې کله دا ماشوم ته ګبراو کړو دغه نوی ماشوم بنیاد دی ستا. غټ ماشومان دا په مثال کې د یو ځای کې نه بلې مدرسې نه راغلي نو په هغې باندې لکه مثال کې توجه به مونږ ورکوو، خو لیکن زمونږ چې فصل دی دا به لاندیني تعداد زما او ستا برابري. چې کله زما او ستا لاندیني تعداد برابرو د ماشوم استعداد د لاندې نه پکار دی. چې کله ما ورته ماشوم روانو په دې یخ کې ورته محنت وکړه، محنت ورته دومره محنت وکړه چې دا به قاعده ختموي او د هغې سره سره دا به نادر پخپله کوي چې بیا به که استاد تکلیف نه وي. چې دا نوی ماشوم طریقه ده راغې خو ښکلی مردار په مدرسه کې به ګرد راګرد منډې به وهي، یو څه به کوي بل څه به کوي، دومره به ورته نه ښکارېږي او نه به دومره ازادۍ، دا به هغه خوند واخلي بیا نه راځي مدرسې ته، درمیان حال به یې ساتي. دې وجې دا ده چې کله موږ تاسو ماشوم نوی راولو هېڅ هم نه ویلي، د هغې وجې دا ده دا که چېرې دا ماشوم ته ګبراو کوو یا د ورته په لښته وهو یا د نور داسې طریقه هغې ته اختیار له دغه ماشوم بیا ګبراو شو، دغه ماشوم بیا خپل مور ته وایي زه نه ځم مدرسې ته، والدې ناشنا قاري صاحب دی زه والګېده به ته نو نه ځم. ماشوم تېرو کو ستا خو ماشوم دغه ماشوم دی، دغه ستا استعداد دی، دغه ستا پل پټی دی، دغه به ته راچوتې، دغه ستا فصل دی. نو کوشش کوو چې کله موږ ته ماشومان ډېر زیات راسره نو خفه کېږئ مو، هغه به د یوې میاشتې پورې پرېږدئ. په هغې کې وجه دا ده، اولنۍ وجه دا ده یو به دا ماشوم راځي په مینه محبت باندې به راځي، دویم دا په دې ماشوم باندې اثر کوي ماحول ته به ګوري، تا ترتیب ته به ګوري،
ته به خامخا یو ماشوم وهي هغه چوټه خان به یېرېږي هغه کاره به یې نه کوي په مثال کې تا یو ماشوم وهو چې لکه په کور کې به کندلې نه کوې او دغه ماشوم خوا ته کښېنوه دې ماشوم ته څه مه وایه دا کوم چې نوی راغلی دی خود به خود دا ماشوم چې په مثال کې دا به څه نه کوي بیا دا به هم بیا کور کې کندلې نه کوي یعنې که ابو هغه یو ماشوم والی دی چې هغه قاري صاحب هغه یو یا هغه مولوي صاحب هغه یو طالب والی دی او خیال کې زه کور کې کندل نه کوم ابو ښه زه به تا ته خپلې خبرې کوم او ستا خبره هم منم او امي تا خبرې به هم منم او تا ته به کندل هم نه کوم دا ورکوټه ماشوم ګوره یوه میاشت کې دغه ترتیب دی ماشوم خود به خود برابر شو سبق دا ګړه مه وایه سبق دا ګړه مه وایه صرف اخلاق تربیت ډسپلین یو میاشت کې به ته ماشوم ته دا ماحول برابرې بیا به سټپ بای سټپ که ستا په مدرسې ماحول کې څنګه کپړې هغه کپړې پرې راولئ په مثال کې سپینې کپړې دي تور واسکټ دی تور پټکې ده ماشاءالله ښه مردار تاسو سوچ وکړئ دا تاسو سوچ وکړئ دا څومره خوله خوند کوي زه چې اول دلته کې د خپل د کلي ته رالم نو یو ملګری خیر بهر کې نوم یې نه یادم او ډېر خوږ ګران راته هم ده ملګری مې هم دی خو ما د اجازت غوښتلی دی خیر زه به ستا خبره د عبرت لپاره کې موقع راله زه به یې ته کوم ډېر ښه دقت ووایي که ما ته وي ما ورته وي قاري صاحب وایي ته چې کله په دې اوله کې رالې د وړلو دی په خپلو پیسو باندې پټکي م راوړو دا واسکټ یې ولم راوغېستې و بعضې پکې غریبانان و هغې په خپلو پیسو باندې کپړې هم راوړلې ما وایي چې دا څنګه قاري صاحب دی راغلی دی په وړو باندې پټکي شروع کړي راغلی دی په وړو باندې کپړې شروع کړي اوس دا دی د اختر نه یو څو ورځې مخکې د روژې نه مخکې الله دې ما نه غلطوي خیر انسان نه خطا کېږي د روژې نه مخکې وایي زه تلم یوزګي ته زګي نوم ته امن علم خیر احتیاط لپاره که نه جي وایي زه لاړم مدرسې ته یو زګي ته لاړم همالته یو مدرسه وه چې مدرسې ته ورنه وتم ما مونځ کوو ما چې د ماشومانو حالات ولیدو چا وایي ټوپۍ په دې کې پرته وه چا په دې کې پرته وه چا شونډې اړېله وه چا وایي کپړې ګرې وړې چا قڼه بهېدلې چې راله ماښام زما خوا ته ماښام راغی وایي چې آفرین او په تا باندې قاري صاحب بیا اوس ما ته قاري صاحب ته څه ووایه به موږ منو وایي نو زما دا ترتیب دا جدا دی نو تاسو په دې کې هم دا پیغام دی کم ماشوم کم ملګري چې هغه په د دې لپاره مدرسه جوړه کړې ده او دا وایي چې زما د مدرسې مخکې شي دوه خبرې الله رضا د خان خیر له پکې نه ساتي د مالدار خیر له پکې نه ساتي د غریب خیر له پکې نه ساتي د محتاج خیر له پکې نه ساتي تا چې مدرسه روانه کړله خالص د الله د رضا لپاره او دویمه خبر دا ده چې بالکل ترتیب به یو شانتي ترتیب به یو شانتي په دې کې به بالکل مسلې نه جوړوئ دویمه چې کله موږ تاسو فارم ډک کړو فارم که نه هڅه مو ته شرایط لیکلي او مدرسینو تاسو ته وایم مدرسې چلوونکو تاسو ته وایم بالکل زموږ په مدرسې کې خو ډېر وګرځېدم او مدرسو کې ترتیب نشته ګورې فارم یې لیکلی ډکلی پلار نه دستخط والي رور نه دستخط والي ماما زوی نه دستخط والي چا چې راوسته د هغې نه دستخط والي خو لیکن افسوس مدرسو کې دا کمی دی هغې فارم کې چې کوم څه لیکلي دي په هغې باندې بیا ګورې عمل نشته ټول نه اولنی عمل په فارم باندې دا کوئ ترتیب به یو شان دی د مدرسې دا نه چې ماله څوک غوټه راکوي زه به بس د هغې په طرف باندې یم چې بس ماله څوک غوټه نه راکوي زه به د هغې په طرف باندې نه یم نه جي دا غلطه خبره ده ترتیب به یو شان دي که پلار ستا سره بد کوي که نه کوي دې درسره که پلار په دوکانونو کې په تا پسې خبرې کوي کوي دې ورپسې کوي دي خو لیکن ته به د خالص د الله د رضا لپاره وې ته به څوک نه چیلنج کوې چې یاره بس دا پلانکې خو ما ته ګرې وړې وې او داسې کومه نه جي الحمدلله ترتیب به یو شان چلوئ تاسو به مخ په وړاندې بیا روان وي ویډیو اوږده شوه تنکلي به یې کیدی شي نو تاسو به اجازه غواړم را روان وي ویډیو کې به انشاءالله العزیز مخکې چې کوم د درس تدریس طریقه ده هغه به انشاءالله کوو او دا حصه اول شو کوشش به دې کوئ ویډیو به تر اخره به لازمن ګورئ او مخکې ملګرو ته به شیر کوئ دا انشاءالله او زما څومره مینه محبت کوئ هغې د الله دنیا دواړه ښایسته کړي او الله تاسو په کورنۍ کې علما او صلاحه او دینداره به عمله متقین علما پیدا کړي